السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې تاسو به ټول ټیک ټاک وئ. نن زه غواړم چې تاسو سره د رایزیک کپسول باره کې مکمل انفارمیشن شیر کړم چې رایزیک کپسول څه دي او دا مونږ په کم کنډیشنو کې حالاتو کې مریض ته ورکولی شو او دې نه علاوه د دې ډوز یعنې خوراک څو دی چې په ورځ کې دا مونږ څو ټیمه ورکولی شو او څه ټیمې ورکولی شو او دې نه علاوه د دې نقصانات په څه وي که یو مریض دا رایزیک کپسول استعمالوي د دې په استعمال سره به یو مریض ته څه قسم ته نقصانات رسی او په کومو کنډیشنو کې په حالاتو کې د رایزیک کپسول مونږ نشو ورکولی. بیسیکلی رایزیک کپسول چې کم دی دا د دې کمپنۍ نوم دی او د دې چې کم کیمیکل فارمولا ده هغه اومیپرازول ده. دا رایزیک کپسول چې کم دی په 20 ملي ګرام کې هم راځي او په 40 ملي ګرام کپسول او په 40 ملي ګرام کې هم راځي. اوس راځو چې د دې رایزیک کپسول هم استعمال څه دی دا په کم کنډیشن کې مونږ ورکولی شو. اول استعمال د دې دا دی چې کله زمونږ په معدې کې د هایدروکلوریک اسید لیول زیات شي، تیزابیت سیوا شي، نو په داسې کنډیشن کې مونږ رایزیک کپسول مریض ته ورکولی شو. د دې سره د دې مریض چې کم د معده سوځي جلن دی دا ختم کیږي. دې نه علاوه چې کله هایدروکلوریک اسید زمونږ په معدې کې سیوا شي دا بعض اوقات د ډبره نلۍ ته راخیږي، د خوراک نلۍ ته راخیږي، نو د دې د هایدروکلوریک اسید وجې نه مری بعض اوقات د خوراک چې کومه نلۍ ده دا زخمی شي، نو دې کې هم تروې اوبه زمونږ برخولې ته راځي. دې دپاره هم تاسو رایزیک کپسول هم خوړلی شئ. دې نه علاوه چې کله دا هایدروکلوریک اسید زمونږ په معدې کې سیوا شي نو دا زمونږ ښکته د کولمو طرف ته ځي او ډوډینل علاقې ته ځي. دا یو ارګن دی، دلته کې هم د زخم جوړ کړي، نو د دې زخم ختم کېدلو دپاره هم مونږ رایزیک کپسول هم استعمالولی شو. دې نه علاوه رایزیک کپسول هم مونږ په معدې کې که چېرته درد وي د درد دپاره هم مونږ رایزیک کپسول هم استعمالولی شو. او دې نه علاوه که د بعضې مریضانو په معدې کې چېرته ګیس جوړیږي، تکلیف وي ورته، نو دې ګیس دپاره دې تکلیف دپاره هم مونږ رایزیک کپسول هم استعمالولی شو. دې نه علاوه هغه مریضان چې کوم مریضان د خوراک نه پس تروې بخولې ته راځي دې ته هم مونږ رایزیک کپسول ورکولی شو. او دې نه علاوه ایچ پایلوري ایریډکشن دپاره ختم کېدو دپاره دا رایزیک کپسول مونږ نورو انټي وغیره سره ورکولی شو. دا د دې رایزیک کپسول څه یوزز استعمال یو چې کومو کنډیشنو کې یا کومو حالاتو کې مونږ رایزیک کپسول مریض ته ورکولی شو. اوس راځو چې د دې رایزیک کپسول ډوز څه دی، خوراک یې څه دی، په ورځ کې یو مریض دا څومره خوړلی شي. اوله خبره خو دا ده چې کم مریض 20 ملي ګرام خوري نو ده ته پکار دی چې دا 2 ټیمه وخوري، سهار او ماښام. که دو سره چېرته 40 ملي ګرام کې وي یعنی 40 ملي ګرام کپسول په ورځ کې یو ځل استعمالولی شي. سهار نشتې نه مخکې نیمه ګنټه یا ماښام روټۍ نه نیمه ګنټه مخکې دا 40 ملي ګرام کپسول هم استعمالولی شي. اوس راځو چې دا رایزیک کپسول په کم کنډیشن کې مونږ مریض ته نشو ورکولی، اسپیشلی په هغه کنډیشن کې نه ده ورکول پکار چې کله یو فیمیل پریګننټ وي په حمل کې، اسپیشلی په هغه اولو درو میاشتو کې فیمیل ته نه ده استعمالول پکار چې دی د رایزیک کپسول هم استعمال کړي، ولې چې دې سره د ماشوم ته نقصان رسېدلی شي. او دې نه علاوه که داسې یو فیمیلي چې هغه خپل ماشوم ته پی ورکوي نو داسې زنانو ته هم دا رایزیک کپسول استعمالول نه دي پکار. دې نه علاوه هغه ماشومان چې د هغه چا عمر 2 کاله وي یا 2 نه کم وي دو ته هم رایزیک کپسول استعمالول نه دي پکار. خاص طور پر دو ته زیاتر مونږ سیرپ فارم کې سیرپ ورکوو ته کپسول خو آسې هم دو ته کانټرا ایډیکیټډ دي. سو انفارمیشن و چې تاسو سره ما شیر کو د رایزیک کپسول باره کې چې په کومو کنډیشنو کې یا په کومو حالاتو کې مریض ته مونږ ورکولی شو. او سره مې دام تاسو ته ویلو چې د دې خوراک څو دی، ورځې کې یو مریض څو ټیمه استعمالولی شي. او څه کانټرا ایډیکیشن مې تاسو ته ویلو چې کم حالات کې یا په مرض کې دا نه دي ورکول پکار. امید لرم چې ویډیو به تاسو خوښه شوي. که ویډیو تاسو خوښه وي دا ویډیو ضرور لایک کړئ، خپل ملګرو سره شیر کړئ چې هغو ته هم د پاته ولګي چې یاره دا رایزیک کپسول بیسیکلي په خپله څه شی دی او کوم کنډیشن حالاتو کې استعمالولی شي. او دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې په دې چینل کې زما ډېر زیات کوشش دا وي چې انفارمیټیو ویډیو تاسو ته اپلوډ کړم چې تاسو ته پرې ډېرې زیاتې فایدې میلاو شي. که داسې یو کنډیشن وي، حالات وي یا ګولۍ وي چې هغې باره کې تاسو ته څه انفارمیشن پکار وي ما ته په کمنټس کې ولیکئ، هغې باره کې به زه انشاءالله ویډیو تاسو ته جوړه کړم. د خپل ځان د خپل صحت ډېر خیال ساتئ. شکریه.